अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स नन موږ د بایولوژي برانچز په اړه کې خبره کوو د بایولوژي څومره برانچز دي او دا په څه باندې مشتمل دي په برانچز کې موږ سټډي کوو دا برانچز چې دا بایولوژي ولې کنورټ شوی ده بایولوژي از د فاست گروینګ فیلډ اف ساينس بایولوژي چې دا فاست گروینګ فیلډ اف ساينس دی مطلب پدې کې په مخه ډیولپمنټس کېږي ترقی پکېږي روانه ده therefore it is divided into many specialized branches for better understanding in convincing د دې لپاره دا ډیوایډ شوی دا ډیر زیات سپیشلایزد برانچز ته مطلب هغه برانچز ته چې پای کې موږ سپیشلایزیشن کولای شو فار بیټر انډرستانډینګ د ښه پوهېدو لپاره ښه سمجھاو کېدو لپاره اینډ کنوینسینګ او نورو ته د ښه رسولو لپاره مطلب نورو ته ښه کنوی کولو لپاره The following are the main branches of biology. دا لاندې چې دي دا main برانچونه دي د biology. Number 1 دی زموږ سره مارپالوجي. مارپالوجي is the study of form, shape and structure of organism. مارپالوجي چې دا study دا د form, د shape او د structure of organism چې مطلب یو organism کم فارم کې دی د shape څنګه دی او د structure څنګه جوړ دی د یو ارګانیزم دا چې موږ سټډي کوو دا موږ په کوم برانچ اف بایولوژي کې سټډي کوو دا موږ سټډي کوو په مارپالوجي کې سیکنډ نمبر یې زموږ سره اناټمي is the study of internal structure of organism په اناټمي کې موږ د یو ارګانیزم دندنې سټرکچر چې دا سټډي کوو چې یو ارګانیزم دنده څنګه جوړ دی پاغه کې کم ارګانز دي پاغه کې کم سیستمز دنده موجود دي دا موږ سټډي کوو په اناټمي کې ثرد نمبر د هیسټالوجي is the study of the composition, structure and function of plant and animal tissues. Tissues منګه ول پیژنو چې tissues څه ته ویل کیږي tissues چې دی هغه group of cells ته ویل کیږي چې هغه combinedly یو similar task کوي یو specific function کوي نو په histology کې منګه سټډي کو پدې کې منګه composition study کوو structure study کوو function study کوو د plant او د animal چې کوم tissues ماته ستوي چې څه ته ویل کیږي هغه group of cells ته ویل کیږي چې هغه combinedly یو similar task کوي د plant او animal دواړه tissues چې موږ study کوو هغه موږ په histology کې study کوو دا structure function او composition زموږ سره څلورم نمبر چې دی هغه د physiology Physiology کې ومنګه study کو deal with the function of different part of organism and the activities occurring in them. په physiology کې موږ study کو different function of different part of organism مطلب مختلف کارونه د مختلف part of organism د مختلف حصې چې د organism دغه کم functions دي and the activities occurring in them او کم activities چې باغ کې دند کیږي نو هغه به مونږه په فزیولوژي کې سټډي کوو پنځم نمبر دی زموږ سره ایمبریولوژي ډیل وذ د ایمبریو اوس ایمبریو څه ته ویل کیږي ایمبریو چې کله یو نوې ارګانیزم پیدا کیږي مثال کې طور پر د ایگز نه چې کله چکن پیدا کیږي نو په دې کې چې کوم دا فنکشن کیږي دا پروسس کیږي مطلب کله چې مونږه ایگز کیدو چرګې ته نو باغی کې پروسس چې دی فارمیشن چې دی هغه سٹارټ شي مطلب یو نوې چکن هغه فارمیشن سٹارټ شي نو دا فارمیشن چې کله سٹارټ شي او تر هغه وخت پورې تر څو پورې چې د دینه یو نوې ارګانیزم چې دی یو نوې چکن چې دی دا نوې جوړ شوی دا ټول فینامنا مطلب د سٹارټ نو واخله د نوې ارګانیزم جوړېدو پورې چې دا ټول فینامنا شامل ده دا فارمیشن چې کیږي دې ته ویل کیږي ایمبریو او دا چې موږ ټول فارمیشن مطلب دا ټول فینامنا چې موږ سټډي کوو دا موږ سټډي کوو په ایمبریولوژي کې شپږم نمبر د ټکسانومي چې دی is the study of classification of organism and their scientific naming taxonomy کې مونږه classification کو د organism او دوی له مونږه scientific name ورکو و scientific name ورکول ولې لازمي دي او classification ولې لازمي دي موږ ته پته لري په دنیا کې مختلف قسم organism چې هغه موجود دي او ډیر زیات دي په تعداد کې د دې لپاره مونږه د دوی classification کو چې دا مونږه په صحیح طریقه باندې study کو په صحیح طریقه باندې understand کو نو د دې لپاره د دې classification کیږي او د دې له ساينټیفیک نیم ولې ورکول کیږي ساينټیفیک نیم د دې لپاره ورکول کیږي چې کومه ساينټیفیک نیم ارګانیزم لا ورنکو دا په مختلف کنټریز کې او بیا د دې مختلف نیمز مطلب په یو اس اے کې به یو نومي په انډیا کې به بل نومي په پاکستان کې به بل نومي نو د دې د وجې نه دوی له ساينټیفیک نیم ورکول کیږي چې په هر ملک کې به دا ساينټیفیک نیم چې دا به یو شانتي کې وم نمبر دی زموږ سره سیل بایولوژي ته دویم نوم ویل کیږي سایټالوژي is the study of cell and their organelles دا سټډي دا د سیل او داغه د ارګانیلز ارګانیلز څه ته ویل کیږي په سیل کې کوم داغه
पार्टिकल्स موجود دي کم ارګانیلز پکې موجود دي مطلب مایټوکانډریا شو تاسو ته کې ګالجی باډیز شو دې ته ویل کېږي ارګانیل. نو دا چې موږ سټډي کوو او سره سیل چې موږ سټډي کوو او موږ په سیل بایولوژي کې یا په سایټالوژي کې سټډي کوو. بیا زموږ سره اتم نمبر دی پیلنټالوژي. پیلنټالوژي څه ته ویل کېږي از د سټډي اف فازلز اف پاست ارګانیزم. په دې کې موږ فازل سټډي کوو مطلب کم ارګانیزم چې billions of years, 100 of years, 1000 of years مخکې چې دی مړه شوي د هغوی چې کوم اډوکي یا چې پلانټس چې دی هغه ډیډ شوي نو د هغې چې کوم فازلز هغه موږ سټډي کوو په پیلنټالوژي کې. بیا د دې دوه ټایپس دي مطلب دوه برانچز دي د پیلنټالوژي. فرست نمبر دی پیلیو باټني. په پیلیو باټني کې موږ څه سټډي کوو؟ په پیلیو باټني کې موږ سټډي کوو د پلانټ فازل فیولز. د پلانټ فازل فیولز چې موږ په کوم برانچ کې سټډي کوو هغه ته ویل کېږي پیلیو باټني او د انیملز فازل فیولز چې موږ په کوم برانچ کې سټډي کوو هغه ته ویل کېږي پیلیو زوالوجي. نو دې بیا دغه شانته کې دوه خپل سب برانچز دي خو دا هم د بایولوژي برانچز دي. بل زموږ سره راځي ایمونالوجي. ایمونالوجي ته ویل کېږي deal with the body's system of defense against disease causing microorganism. ایمونالوجي کې موږ سټډي کوو د باډي هغه ډیفنس سیستم کم ډیزیز کازنګ مایکرو ارګانیزمي مطلب پیتوجنسي د هغې اګینسټ چې کوم سیستم کار کوي زموږ په باډۍ کې د ارګانیزم لیوینګ ارګانیزم په باډۍ کې هغه چې موږ سټډي کوو دغه سیستم اف ډیفنس مطلب امیونټي چې موږ په کوم برانچ اف بایولوژي کې سټډي کوو هغه ته ویل کېږي ایمونالوجي. لسم نمبر دی زموږ سره انټمالوجي. انټمالوجي ته ویل کېږي ډیل وذ د سټډي اف انسیکټس. په دې کې موږ د انسیکټس سټډي کوو مطلب کوم انسیکټ چې حشرات چې مچۍ شوه دغه شانته کې میږی شو دا وغیره انسیکټ چې موږ سټډي کوو په کوم برانچ اف بایولوژي کې هغه ته ویل کېږي انټمالوجي. بل دی زموږ سره جینیټکس. ډیل وذ د سټډي اف ټرانسمیشن اف کریکټر فرام پیرنټ ټو آف سپرینګ. جینیټکس هغه برانچ دی د بایولوژي چې په دې کې موږ سټډي کوو کوم کریکټر چې ټرانسفر کیږي د جینز په ذریعه باندې د پیرنټس نه آف سپرینګ ته مطلب نیو جنریشن ته چې کوم کریکټرز د پیرنټس نه ټرانسفر کیږي هغه چې موږ سټډي کوو او موږ په جینیټکس کې سټډي کوو. بل دی زموږ سره بایوټیکنالوژي. بایوټیکنالوژي از د سټډي اف د یوز اف ارګانیزم فار د بینیفټ ان ویلفیر اف هیومینټي. په بایوټیکنالوژي کې موږ څه کوو؟ په دې کې موږ د یو ارګانیزم استعمال کوو د فائدې لپاره د هیومینټي مطلب د انسانیت د فائدې لپاره موږ د لیوینګ ارګانیزم استعمال کوو. بل دی زموږ سره انوایرمنټل بایولوژي از د برانچ اف بایولوژي وچ ډیل وذ انټر ریلیشنشپ اف ارګانیزم اینڈ دیئر انوایرمنټ. په انوایرمنټل بایولوژي کې موږ سټډي کوو د ارګانیزمز په یو بل کې چې کوم ریلیشنشپ مطلب یو بل سره چې کوم انټر ریلیشنشپ او د هغوی د خپل انوایرمنټ سره چې کوم ریلیشنشپ دا چې موږ سټډي کوو دا په انوایرمنټل بایولوژي کې سټډي کوو. بل دی زموږ سره پیراسایټالوژي. پیراسایټالوژي چې دا د بایولوژي هغه برانچ دی چې په دې کې موږ سټډي کوو د پیراسایټس. پیراسایټس څه ته ویل کېږي؟ پیراسایټ چې دی هغه ارګانیزمز ته ویل کېږي چې هغه بل ارګانیزم نه خپله فایده اخلي نو هغه ته الټا نقصان ورکوي. ان آل اسپیکټ اف پیراسیټیزم. او د دې پیراسایټ د پیراسیټیزم چې څومره اسپیکټ دي کوم ټایپس دي دا ټول هر څه چې موږ سټډي کوو دا موږ سټډي کوو په پیراسایټالوژي کې. بل دی زموږ سره سوشیو بایولوژي. سوشیو بایولوژي څه ته ویل کېږي؟ د نوم نه پته لګي چې سوشل is concerned with the social behavior of some animals. په دې کې موږ د څه animals social behavior study کوو such as humans لکه انسانان شو bees مچۍ شو میږي شو etc وغیره وغیره. Sociobiology investigate the beneficial relationship among the animals living in the same area. او دا ورسره دا هم انویسټیګیټ کوي دا هم تحقیق کوي چې د animals کم بینیفیشل ریلیشنشپ دی د دې انیملز په منځ کې چې کم بینیفیشل ریلیشنشپ دی په یو سیم ایریا کې. بل دی زموږ سره فارماکالوجي. فارماکالوجي از د ساینټیفیک سټډي اف ډرګز. په دې کې موږ د ډرګز ساینټیفیک سټډي کوو اینډ دیئر افیکټ آن د هیومن. او د دې افیکټ چې د هیومن باډي باندې د ډرګز څه افیکټ دی. فارماکالوجي انالایز د ساینتھسس اینڈ بریک ډاون بایولوژیکل اکټیویټیز اینڈ افیکټس اینڈ ډیلیوري اف ډرګز. دا فارماکالوجي چې دی مطلب د بایولوژي دا یو برانچ دی دا هم انالایز کوي چې دا ډرګز چې دي دا څنګه جوړیږي د دې بریک ډاون څنګه کیږي او د بایولوژیکل اکټیویټیز افیکټس څه دی او د دې ډیلیوري به څنګه کیږي مطلب دا ډرګز به د یو ځای نه بل ځای ته ټرانسفر کیږي څنګه. دا ټول هر څه چې موږ سټډي کوو دا موږ د بایولوژي په
دی فیلډ کې سټډي کوو، مطلب په فارماکالوجي کې به سټډي کوو. نو دا ونننی لیکچر آی هوپ تاسو ته به لیکچر ښه لګېدلی وي. تاسو ته لیکچر هیلپفول لګېدلی وي نو خپل یو فرینډ سره لازمي شیر کړئ چې د هغوی هم څه نه څه مدد وکړی شي.